د چارسدې د خصوصي ماشومانو په محمد اعظم خان سپیشل ایجوکیشن سکول کې د ایر کیر یا د اوریدو د آلاتو ورکولو دستور وشوه او د عالی هغه ماشومانو نارینه او زنانو ته ورکړل شو کوم چې د اوریدو د طاقت نه محروم وو. د محمد اعظم سپیشل ایجوکیشن منیجر سردار اکبر وایي چې دلته په سونو خصوصي ماشومان زده کړې کوي او هغوی د شتمنو خلکو د امداد په مرستو سره روان دي. خو ډېر پکې داسې دي چې هغوی سره د وسایلو کمې دي او باید چې شتمن خلک دي د یو ماشوم د زده کړو اخراجاتو ذمہواری واخلي. د نن چې کوم پروګرامونه دا تقریبا 45 کسانو ته موږ فری هیرینګ ایډز ورکړل او دا سلسله روانه وي. موږ د 400 نه علاوه باجوړ کې کیمپس کړی دي، په پاڼه چینار کې مو کړی دي، په هنګو کې مونږ کړی دي. د دې روزینو کې مونږ فری کیمپس کوو، البته د هغې ته اډیالوجي سروسز ورکوو او چې کوم لو لیسنرز دي د کمیونټي نه هغې ته فری هیرینګ ایډز ورکوو. داسې ډونه راځي په کومه طریقه تاسو سره کوي؟ اول خو دا دی چې زمونږ مین کوم اکټیویټي چې ده نه هغه د سپیشل ایجوکیشن سنټر نو په دې کې زموږ خلکو ته دا خواست چې دا سپیشل ایجوکیشن سنټر مونږ چلوو. مونږ د میټرک پورې ایجوکیشن وکړو، سپیشل ایجوکیشن ورسره سکل ډیولپمنټ ټریننګ ورکړو او په دې باندې په یو ماشوم باندې نن سبا د ادارې خرچه چې ده هغه 5 to 6,000 پر منث خرچه راځي، چونکې دا ټول غریبو کورنیو سره تعلق ساتي او زموږ د ادارې څخه پرماننټ ډونرز هم نشته. دا زموږ یو ریکوست دی خصوصا د چارسدې خلکو ته چې دا غریبانان خلک دي او د زکات هم مستحق دي. نو کله تاسو یو ماشوم سپانسر کو نو دې ادارې سره به ډېر زیات مدد وشي او دا اداره به نور هم د ماشومانو ته سہولیات ورکړي. دغلته د اورېدو دغه عالی یو سماجی کارکون عبدالرازق پختونیار لخوا ورکړی شوی. هغه وایي چې دی خوشاله دی چې په چارسدې کې د مخصوصو ماشومانو لپاره یو داسې اداره جوړه ده چې د هغوی تعلیم او تربیت پکې کیږي. چې ګوره په دې دغه باندې ډېرې پیسې لګوو په دغه افغاني کارونه چې دی سره پوره هیلپ وکړي او دا ځان ته هغې ځای لپاره یو ځای جوړ کړي او د دې معاشرې باندې ډېر امپرومنټ وشي. ګوره دا سپیشل خلک داسې چې ته ورسره ملاو شي تا ته به بیا اندازه وشي دا کم خلک دی. دوی ته الله تعالی ذهن ډېر تیز ورکړی دی چې یو دلته خبر هغوی د دوی دا ذهن کیش کړي که نه او دا یو نظام دی چې ګوره یو سړی په خپه باندې دغه یا ده ته الله تعالی په بل څه کې ډېر طاقت ورکړی، بدني قوت یې ورکړی. الله تعالی یو نظام دی دا شدیږي خو ممکن نه زه د چارسدې عوامو ته بالخصوص او زمونږ دا کوم ورفر کسان چې دي پیسو والا دي هغوی ته دا اپیل کوو چې داسې ادارو سره د زړه د اخلاص نه امداد کوئ. د خصوصي ماشومانو خیال ساتل او هغوی ته زده کړې ورکولو خو د حکومت کار دی. خو ولې چې کله حکومتونه پاتې راشي نو بیا په چارسده کې د اعظم خان سپیشل ایجوکیشن غونډې په نوم یو فلاحي اداره دغه ذمہواري سمبالوي او د عمل لپاره روښانه مستقبل تیاروي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده.